نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة شپږم نمبر آیات نن شروع کیږي. الله سبحانه وتعالى د ماته د صحیح وینا او بیا د عمل توفیق راکړي او تاسو ته هم. الله سبحانه وتعالى د دین مخکې آیاتونو یعنی 5 نمبر آیات پورې دا هغه خلکو ذکر او فرمایلو چې څوک د الله پاک نه یریږي او د الله ټول حکمونو باندې عمل کوي نو دا کامیابی ته رسیدونکي خلک دي او دا غي ذکر الله سبحانه وتعالى وکړو. اوس الله سبحانه وتعالى د کفارو ذکر په دې آیاتونو کې فرمایلی دی. کوم کفار چې یعنی سمجھ بوجھ سره خپوی دي چې دا رښتیا او حق دین دی، رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم پیژندل لري چې دا صحیح پیغمبر دی، د الله طرف نه دا قرآن هم په نازلېږي او د الله پیغمبر دی او الله وحده لا شریک دی، هغه سره هیڅوک شریک نشته، لیکن د خپل دنیاوي مفاداتو د پاره یا د خپل قبیله د اوچتوالی د پاره چې کوم دینو هغه ایمان نه وروړي. لکه ابو جهل به وي چې زمون قبیله او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم قبیله چې کوم وا کله به هغه اوچت شو نو مونږ مخکته شو، بیا به هغه چې کوم دینو یعنی مونږ به داسې کار وکړو په بیت الله کې، یعنی په خلکو باندې وبس کول شو، روټۍ خوراک شو یا جوړه جامې ورکول، د خلکو خدمت کول. نو دا یعنی کله به هغه یو کار شروع کړو بیا به مونږ ورپس شروع کړو، وای اوس مونږ برابر سر برابر یو او که چېرې مونږ د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبري ومنو نو زمون قبیله به بیا لاندې شي. ولې چې د بنو هاشم به بیا مطلب دا دی چې په مونږ باندې اوچتوالی راشي او هغوی به چې کوم دی یعنی په مونږ باندې اوچت شي د دین په لحاظ سره. لہذا د دې وجې نه زه ایمان نه وړم. کلمه ته ښه پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح پیغمبر د الله پاک رالیږلی دی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی د دې لپاره فرمایل ان الذين كفروا بشکا هغه کسان چې کافران شوي دي سواء علیهم برابر خبر د دې لپاره انذرتهم آیت او یره ام لم تنذرهم یا اون یره لا یؤمنون د ایمان نه وروړي. ولی چې دی خو په کسر مسلمانان کیږي نه او په ضد او په عناد باندې یعنی دغه په زړه کې د هدایت رڼا نشته، بلکې د دنیاوي مفاداتو د پاره دی چې کوم دی نو ایمان پرېښی دی او ایمان نه وروړي. خو ورته حقیقت هم پته ده. بیا الله پاک د دې لپاره فرمایي چې ختم الله مهر لګولی دی الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي. یعنی دوی چې کوم د الله کلام یا د الله وحی چې کوم راشي او رسول پاک صلی الله علیه و سلم دوی ته بیانوي نو دوی د مخکې نه دا اراده کړې وي چې یعنی بس مونږ دا نه منو، که هر څومره حق دی مونږ ته بیان کی بس نه منو، یعنی د ضد او د عناد د وجه نه.
نو ځکه الله پاک فرمایل چې دوی په زړونو باندې مهر دی او دوی په غوږونو باندې او دوی په سترګو باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم او دوی د پاره ډیر غټ عذاب دی دردناک عذاب دی الله سبحانه وتعالی د عذاب بشارت د دې لپاره ورکو چې په کفر باندې بردی خاتمه کیږي او دوی په کسر نه مسلمانېږي نو بس عذاب خو بیا یعنی د مړ کېدو نه پس خو په دوی باندې عذاب به مسلط کیږي اوس د دویمې فرقې د کفر دویمه فرقه چې هغې ته منافقان ویلی شي منافق هغه سړي ته ویلی شي چې په ظاهر کې خو مسلمان ځان ته وایي او په منځ کې په زړه کې نفاق وي کفر وي یعنی کلمه وایي لیکن په زړه کې الله سبحانه وتعالی یعنی نه مني او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله نبی نه مني او نه قرآن د الله سبحانه وتعالی کتاب ګڼي لہذا دا خلق چې کوم دی دا منافقان دي الله پاک دای متعلق فرمایي ومن الناس او د خلقنا من یقول اغه دي چې وایي آمنا بالله مون ایمان وروړو په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې وما هم بمؤمنین او دای ایمان نه وی وروړي په حقیقت کې دای د زړه نه ایمان نه وروړي او تصدیقم بالقلب نه کړي په خله باندې خو ټیک دا یعنی کلمه وای لیکن د زړه تصدیق نه وی یخادعون الله او دای دوکور کوي الله لا والذین آمنوا او ایمان والولا وما يخدعون او په اصل کې دای دوکه نه ور کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دای اس سمجھ بوج نه لري دلته الله سبحانه وتعالی یعنی دای په ظاهر کې دا چونکه فرمایي په دې آیات کې چې په ظاهر کې د منافقانو د وجه نه مسلمانان پزړه کې نشو چې دوی پزړه کې نفاق دی او وای چې کلم مطلب کفر غالب شونه بس موږ بیا کفر ته وړو د دې د وجه نه په ظاهر کې خدای مسلمانان ځان ظاهري یعنی مسلمانانو له دوکه ور کوي دی وای چې موږ الله له دوکه ور کو الله له څنګه دوکه ور کوي الله خو بذات الصدور دی علیم بذات الصدور دی اخو د زړونو د پټو رازونو نه او د دماغونو نه او د ارسنه د انسان خبر دی نو هغه له دوکه ور کول نه شي او مؤمنانو له په ظاهر کې تاسو دوکه ور کوي لیکن اخر به مو الله پاک په موقع باندې سرګن کی چې پته به مو لګي چې دا منافقان دي لکه جنگ احد په موقع باندې الله سبحانه وتعالی بس دې سرګن کې چې د غزانا واپس راغلل بیا الله پاک فرمایي چې فی قلوبهم مرض د دې په زړونو کې بیماری ده فزادهم الله مرضا بیا زیاته کا الله د دې هغه بیماری پس وجه باندې چې کله دای خداوی چیرې د اسلام به ختم شي او بس دا کم نوې دین چې راغلی دا به ختم شي بیا موږ کافران شو نو ورسته ورځه اسلام ته ترقی ملاوي دا خلق مسلمانې د اسلام پیلاوي دو نو دای مرزم سیوا کېدو د دې حسد بغضم سیوا کېدو پس ځکه کې غصه ډیر غصه خو په خله به غږ نشو کوله ولهم عذاب علیم او د دې د پاره دردناک عذاب دی بما كانوا یکذبون په وجه د دې چې دای دروغ ویل او کوله یعنی دای نسبت د دروغ کول اسلام ته چې دا خو بس میټاویدون کې دی او بس بیا به مونږ کفر طرف ته چې کوم دی نو را یعنی رجوع کو او بس کافران بشو بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي واذا قيل لهم او کله چې دوی ته ویل شي لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې قالوا انما نحن مصلحون نو دوی وایي چې موږ خو اصلاح کوونکي یو دوی ورته محفل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه خبرې واورېدې بیا بلاړو کفارو ته بیا خبرې وکړي ای به بیا هغې پورې ټټو به کولې خنداګانې به کولې او مختلف قسم یعنی طریقې سره به مذاق اړاولو د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دوی خو په اصل کې مفسدان دي فساد کوونکي دي لیکن دوی تب چاوي چې داسې مکوي لکه دلته چې خبره ووري نو تاسو بیا تکي اوسئ نو بیا ور پورې خندا کوي
نو داسې مه کوئ دا خو فساد تاسو جوړوئ او د هغه د کافرانو هغه اشکال چې په دین باندې وایي کوم پیشکول اب راغو نو مسلمانانو ته به وي او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د هغې پته ولګېده نو یعنی ضعیف مسلمانان چې کوم وه به د دوی په خبرو کې راتلل بیا چې هغه کوم اعتراضات په کفارو بیانول نو ضعیف العمل یا ضعیف الایمان مسلمانان چې تازه مسلمانان شي نو هغه باندې به د هغې اثر کېدو د دې لپاره دې ته فساد ویلی شوي دي چې ځکه دوی د اسلام نه بیا به یعنی په چل ول کې د مسلمانانو د اړولو کوشش کولو او هغه اشکالات به پیش کول چې د هغې د وجې نه به یعنی د هغې په زړونو کې هغه د شک پیدا شو نو الا انهم هم المفسدون او خبردار چې هم دغه دي خرابي کوونکي یعنی مفسدان خو هم دغه دي ولکن لا یشعرون لیکن دی پوهېږي نه دی په خپل عمل باندې نه پوهېږي چې دا مونږه فساد خورو په ځمکه کې یعنی دوه قومونه په خپلو کې لړاوو جنګو د یو قوم خبره اورو نو هغوی ته وړو دی ته راوړو او په آخر کې به چې کوم دی نو دواړه په جګړه شي نو مفسدان دی ته وایي بیا الله پاک فرمایي واذا قیل لهم آمنوا چې کله دی ته وویل شي چې ایمان راوړئ کما آمن الناس څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی لکه نن صحابه چې ایمان راوړی او د زړه نه تصدیق کړی د اسلام نو دی به څه وي د هغې په جواب کې قالو نو دی وایي نؤمن کما آمن السفهاء آیا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې دی بېوقوفانو راوړلی یعنی ایته د بیوقوفانو خطاب وکړو ولې چې هغوی خو دنیاوي مفادات مخې ته نو چاہے که په اسلام راوړو کې هغوی ته نقصان هم رسېدو ظاهري طور باندې لیکن هغوی یعنی هغه خپل اسلام نه پرېښو نو یعنی مصلحت پسندۍ نه کار نه اخېستو بس کلک مسلمانانو چاہے که هغوی ته د دین په لار کې تکلیفونه رسېده که لوږې تندې رسېدي نو هغه برداشت کول لیکن هغوی د خپل دین نه اوړېده نو د ایته ځکه لکه د بېوقوفانو دغه وکړو چې دی خو په مصلحت باندې نه پوهېږي کني بس ټیک د خپل دین هم ساتئ او هغوی سره روابط هم ساتئ نو د هغوی د زور جبر او د ظلم نه به تاسو چې کوم دی بچئ الا انهم هم السفهاء الله پاک فرمایي چې پوه شئ چې عمده خلک چې کوم دي نو دا بېوقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي په اصل کې دی پوهېږي نه ځکه چې دی خاتمه په منافقت باندې وشي نو بس دی خو بیا هلاک شي او بیا به د ټولو نه لاندې کنده کې په جهنم کې په لاندې طبقه کې به دی پراته وي واذا لقوا الذین آمنوا او کله چې دی ملاویږي ملاقات کوي مؤمنانو سره قالوا آمنا نو دی به وایي چې یاره مونږ خو ایمان راوړی دی واذا خلوا الى شیاطینهم او کله چې دی بیا یوازې شي هغه خپلو شیطانانو سره یعنی کفارو سره قالو انا معکم نو بیا دی وایي چې مونږ خو تاسو سره یو انما نحن مستهزئون او مونږ خو ایس پورې خندا کوو بس چې لاړ شو هغوی زمونږ خبرو نه خبر نه دي چې مطلب دا دی دا مونږ دی پورې خندا کوو هغوی په ځان باندې نه پوهېږي او مونږ سره د دین هغه خبرې چې کوم دی نو مونږ ته کوي چې رسول علیه السلام داسې فرمایلي د الله کلام کې داسې راغلي دي او مونږ خو د زړه نه مسلمانان نیو نو هغه مونږ دا دی پورې اصل کې خندا کوو اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي الله یستهزئ بهم او الله خندا کوي دی پورې ویمدهم فی طغیانهم او ترقي ورکوي دی ته په سرکشۍ د دوی کې یعمهون او په داسې حالت کې به چې کوم دی نو دی سرګردانه وي یعنی په دې سرکشۍ په حالت کې به چې کوم دی نو دی له مرګ راځي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه خلق دي چې دی اغشتې دا گمراهي د هدایت په بدله کې فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نو نفبونه کې د دی دا تجارت دا سوداګري او نو بدی بیا لار عمومي ځکه چې د دی په زړه کې نفاق پروت دی دی به سمې لارې تم رانشي یعنی کله به هم رانشي مثلهم د دې مثال خدا سي دی کمثل الذي دا هغه کس په شانتي
استوقد نارا چې بلکړی وی اور فلما اضوات ما حوله بیا چې کله روخانه شي د هغې ګیر چاپیرځای ذهب الله بنورهم نو واخلی اغا نور دا الله پاک د دینا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پریک دی دی پاغه تیارو کی چې بیا اسم نویني یعنی اور بلکړه سیله پر راغا یا په طوفان راغو باران په سخت راغو هغه اور ولا مړکو نو دای بس بیا غیر چاپیر ارسنا یعنی کټ شي او تک تور تیار کی نو بس بیا ور سره پزړه کی یری چې چرتا شرم خران شي یا نور داسې ضرر دی سيزونه رانه شي او مونږ ونی چې یا مونږ خوري الله سبحانه وتعالى فرمای سم بکم دا ګونګیان دي دا کان دي او ګونګیان دي عميون او دی وړاندې دي پسترګو فهم لا يرجعون نو دی به هیڅ کله واپس نشي ځکه چې د دې دنیاوي مفادات د وجه نه د ایمان وروړي او بل مثال صلی الله سبحانه وتعالى ورکي او كصيب من السماء فيه ظلمات یا مثال د دې داسې دی لکه چې ډیر تیز باران وي د اسمان نه او په هغه کې تیری وي ورعد و برق او په هغه کې بیا تندرونه وي او بجلی وي او غلزار وي ډیر سخت یجعلون اصابعهم د دې د وجه نه دی ګوتې واچوي فی اذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق حذر الموت داغه ډیر سخت اوازونو د وجه نه چې چرته د دې زیات غلزار د وجه نه زمونږ د غوږونو پردې ونشتېږي او مونږ له مرګ رانشي اړه مو هټ مو فیل نشي زړه مو فیل نشي والله محیط بالکافرین او الله پاک احاطه کوونکی دی د کافرانو یعنی الله د خپل حکمت د وجه نه په دنیا کې دی لږه مکور کړي لیکن مرګ سره چې کوم دی نو دی باندې بیا چې کوم دی عذابونه مسلط شي یکاد البرق یخطف ابصارهم او قریب ده چې واخلی الله سبحانه وتعالى د دې د سترګو نظرونه کلما اضاء لهم مشوا فيه او کله چې دی باندې پړکیږي دا اسمان مشو فيه نو دی روان شي په هغه کې هغه اسمان د یو څو سکندو لپاره یو پړکار غونتی او کې لګرانا غونتی شي نو دی زر قدمونه کیږي چې منزل مقصود ته ورسو کور ته ورسو لیکن واذا ازلم عليهم نو بس هغه خو بیا د یو څو سکندونو خبره وی کله چې په دی باندې تیار شي قامو نو دی एकदम حق د قدرتږي ولو شاء الله او کچری غوښته وي الله سبحانه وتعالى لذهب بسمعهم وابصارهم نو اغشت به د دینا د وګونو سماعت او د سترګو بصارت یعنی لیدل قتل او ریدل دا ټول به ته اغشتو ان الله على كل شيء قدير او بشک الله سبحانه وتعالى خو په هر کار باندې قادر دی خود خپل حکمت د وجه نه دی لږه غونته مکور کړی دا چې یعنی په دې دنیا کې کم د دې هغه وخت هغه تیر کی او په دې باندې حق او باطل واضح شي او چې بیا هم د ایمان رو نوړي نو په کفر سره چې کله خاتمه وشي نو بیا به د ډیر زیات نقصان کی وي او په آخرت کې را همیشه لپاره او په عذابونو کې داخل شي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ صدق الله العلي العظيم